بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مدرسینو او طالبانو، د ارشاد الصرف یوستم سبق دی شش اقسام. شش اقسامانه شپږ قسمونه. ثلاثي پر دوه قسم دی، ثلاثي مجرد، ثلاثي مزید. رباعي پر دوه قسم دی، رباعي مجرد، رباعي مزید. خماسي پر دوه قسم دی، خماسي مجرد، خماسي مزید. دا شپږ قسمونه. دا خبره په دماغ کې کښېږدئ. مخکې سبقه کې مو ویلو چې اسماء مشتقات شپږ دي اور شپږ دانې فعلونه دي، دولس. دا صرف ثلاثي او رباعي راځي، خماسي نه راځي. جامد ثلاثي م راځي، رباعي م راځي، خماسي م راځي. اوس موږ د هر یو تعریف کوو. د ثلاثي مجرد تعریف دا دی چې د هغه په حروف اصلي کې د درو حروف څخه زائد د باب علامت نه وي. لکه کتبه درې حروف اصلي دي، کاف تا با، اور د باب یو علامت هم پکې نشته. وکتبه ته وایي ثلاثي مجرد. ثلاثي مزید چې د درو حروف څخه زائد د هغه په حروف اصلي کې د درو حروف څخه زائد د باب علامت وي. لکه اکرمه حروف اصلي کاف را میم، حمزه د باب افعال علامت دی، نو دغه اکرمه ته وایي ثلاثي مزید. رباعي مجرد چې د هغه په حروف اصلي کې د څلورو حروف اصلي څخه زائد د باب علامت نه وي. دا د باب ټک به خامخا سره وایي. لکه دا حرکه دار حراجیم څلور حروف اصلي دي، دا رباعي مجرد سو، چونکه په دې کې د باب علامت نشته، په دا وجه مجرد سو. رباعي مزید چې د څلورو حروف اصلي او زائد د باب علامت پکې وي. لکه تا حرجه تا د باب تفاعل علامت دی، د دې تا د وجه دا صيغه اوس رباعي مزید وګرځیدله. خماسي مجرد چې تعریف کوي د باب ټکی به نه ورته وایي. خماسي مجرد ورته وایي چې د هغه د پنځو حروف اصلي او زائد حرف نه وي. لکه جحمري شون جیم حامیم را شین پنځه حروف دي. د خماسي مزید تعریف چې د هغه د پنځو حروف اصلي او زائد حرف وي. لکه خندري سون کې یا زائد ده. دا تعریفونه به تی و طالبانو ته دا رقم سمجھاوي. بیا به د هغه بعد د شش اقسام پہچان کوو چې طالب به شش اقسام کې ثلاثي څنګه پیژني، رباعي به څنګه پیژني، مجرد به څنګه پیژني او مزید به څنګه پیژني. دا مجلس په روان سبق کې کوو ان شاء الله العزیز.